أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایماندارو اوفو پورا کوي تاسو بالعقود وعدي لوزنا احلت حلال کړی شوی دی لکم تاسو د پاره بهیمة الانعام ساروی بهیمة الانعام بی زبان ساروی الا ما مگر اغا یتلا چلستلی شی علیکم پتا سبانے غیر محل الصید شی تاسو غیر محل الصید محلال گڑن کی دخکار وانتم پدی سے حال کی چی تاسو حرم پا احرام کیے ان اللہ یقینا اللہ پاک یحکمو فیصلہ کئی ما ہغا یریدو چغواری اللہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو لا تحلو بیزتی مکوی شعائر اللہ دنخو دین دا اللہ ولا الشهر الحرام او مد میاشتی عزت مندی ولا الهدیا او مد قربانی ولا القلائد او ند امیل والا سارو ولا او بیزتی مکوی آمین البیت الحرام دا قصد کونکو دا بیت الحرام ولا او بیزتی مکوی آمین دا قصد کونکو البیت الحرام دا کور عزت مندو یبتغونا چی لٹی دوی فضل من ربهم دا طرفا دا رب دینا ورضوانا او رضامنتیا دا اللہ و اذا حللتم او کلا چی اوزی تاسو دا احرامنا فاستوادو نخکار کوئی کستاسو خخی و اذا حللتم او کلا چی تاسو حلال شی فاستوادو نخکار کوئی کستاسو خخی ولا یجرمنکم او ندی تیزی تاسو لرا شنعان قوم دشمنی دیو قوم بغض دیو قوم ان پدی وجہ صدوکم چه منکڑی وی تاسو عن المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا نتیج دینی کی دا دشمنی دی ان تعتدو چی زیادیو کئی پدوی بانی ان تعتدو چی دا حد تیر شئی وتعاونو او امداد کوي د یو بل سره علی البر پنیکی والتقوا او په پرهیزګاری مراد د نیکی نه دادی چې د الله پاک حکمونه منل او د تقوا نه مراد دادی چې الله د کوم خبرونه مونږ من کړی دا غي نه ځان ساتل وتعاونوا او امداد کوي د یو بل سره علی البر پنیکی په منلو د حکمونو د الله والتقوا او په پرهیزګاری په بچ کېدلو د ګناه کې ولا تعاونوا امداد مکوي دیو بل سره علی الاثم په ګناه والعدوان او په ظلم کولو باندې اثم دینه مراد د الله حکمونه پرې خودل دي عدوان ګناهونه کول دي او یا د اسم نه مراد حقوق الله دی او د عدوان نه مراد حقوق العباد دی ولا تعاونوا او امداد مکوي دی او بل سره علی الاثم په ګناه ول عدوان او پزیاتی واتقوا الله او ير کوي د الله نه ان الله یقینا الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی حرمت علیکم حرام کړی شوی د پتا سبحانه المیتۃ مردارا والدم او وینا بيدون کی ولحم الخنزير او غوخه د خنزیرو وما او هغه سیزم د باندې حرام کړی شوی دی او هلا چې आवाज پور تکړی شي لغیر الله د پاره د منخت د غیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله به پاغ سیز باندې هغه حرام دی والمنخنقه او مړی خپکړی شوی دم د باندې حرام دی والموقوذه او ټکولې شوی والمتردیه او رارغخته والنطیحه او پخکر وهلې شوی دا د باندې حرام دي وما او اغه سیزم د باندې حرام کړی شوی دی اکل السبع چې مات کړی وی درندگانو الا ما مگر اغه زکیتم چې حلال کئ تاسو هغه لرا دا منخنقنه والا تر ما اکل السبع دیږي پوری چې څومره سيزونه ذکر شو نو دا حرام دي خو کسات نه وتلی او ما زکیتم تاسو په شرعي طریقې سره حلال کړي بیا خو حرام دي وما او اغسیز ذبح چې حلال کړی شوی وي علی النصب په درگاهونو د غیر الله
دام د باندې حرام کړی شوی دی وان تستقسموا او قسمت معلومول تاسو بالازلام په غشو سره دام د باندې حرام کړی شوی دی ذالکم دا ټول کارونه فسق نافرمانی د الله الیوم نن ورځ یئس الذین کفروا نا امید شول کافران من دینکم ساسو د دیننا فلا تخشوهم پس مېریږي د کافرونه واخشون او وېریږي زمانہ الیوم نن ورځ اکملت لکم پوره کړم ما تاسو د پاره دینکم دین تاسو واتممت او پوره کړم علیکم په تاسو باندې نعمتي نعمت خپل ورضیت او ورکړې دې مالکم ساسو د پاره الاسلام اسلام دینن د ژوند تیرولو طریقه فمن پس اغسو استر چې مجبور کړې شو فی مخمستنا پس سخت ولګه کې غیر متجانف چې نو کګیدون کې للاسم گناتا غیر متجانف چې نو کګیدون کې للاسم گناتا فإن الله پس یقینا الله پاک غفور بخون کې دے رحیم رحم کون کې دے یسألونک تپوس کې داخلك ستانا صلی الله علیه وسلم ماذا چې سشی اوحل لهم حلال کړی شوی دي د دې لپاره قل تورتو وایا صلی الله علیه وسلم اوحل لكم حلال کړی شوی دي تاسو د لپاره الطیبات پاک سيزونه وما او خکار د هغه سيزم تاسو له حلال کړی شوی دي وصيد وما او خکار د هغه سیزم حلال کړی شوی دی علمتم چې تعلیم ور کړی وی تاسو من الجوارح د زخمی کون کو سیزونو نه من الجوارح د خکار کون کی سیزونو نه مکلبینا په دې حال کې چې خوشی کون کی تاسو دی لرا مکلبینا په دې حال کې چې لیګون کی تاسو دی لرا تعلمونهن چې تعلیم ورکوي تاسو دیلا مما د اغسنا علمکم الله چې خودنه کړی تاسو ته الله پاک فکلون خری تاسو مما د اغسنا امسکنا چې بندي ساتلی علیکم تاسو د پاره واذکر اسم الله او یادوي نوم د الله علیه په دغه شیز باندې واتقوا الله او يرکوي د الله نه ان الله یقینا الله پاک سریع الحساب زر حساب کوم کې دی په دې آیت کې د زناور د ښکار شرایط ذکر کړي مثلا چا یو سپې ساتلې دي او پاغه باندې ښکار کوي نو د دې ښکار دا غوخه به دا سړی خوري شي کنه نو قران ول شرطونه ذکر کړي یو من الجوارح دویم مکلبین تاسو بلیګلی دریم تعلمونهن تاسو بول تعلیم مور کړي او سلورم مما امسکنا علیکم د چخکارو کې نو په خپل به خوراک نه کوي تاسو له به ساتري او پنځم واذکر اسم الله چې کله د اسپه و غیره تاسو ښکار لګي د نوم د الله په یادو ان الله یقینا الله پاک سریع الحساب زر حساب کوم کې دي الیوم نن ورځ اوحل حلال کړی شوی دی لکم تاسو د پاره الطیبات پاک سيزونه وطعام الذين او خوراک دا کسانو اوتل کتابه چې ور کړی شوی دی ورته کتاب حل لكم حلال دي تاسو د پاره وطعامكم او خوراک تاسو حل لهم حلال دي داغي د پاره خوراک نه مراد ذبیحه ده حلاله والمحصنات او پاک دامن زنانا من المؤمنات د مؤمنو زنانونا والمحصنات او پاک دامن زنانا من الذين د هغه کسانو نا اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې نو دام تاسو د پاره حلال دي کلا اذا اتیتموهن کلا چې ورکوي تاسو دوی ته اجورهن مہرونه د دوی محسنین نکاح کون کی وی تاسو غیر مصافحین نبی اخکارا بدکاری کون کی ولا متخذی او نبی نیون کی اخدان د پټو دوستانو د پټو آشنایانو ان د دې زنانو سره چې تاسو نکاح کوي نو تاسو مقصد به نکای د دې سره به اسی وخت پاس کول مقصد نه و مې یکفر چا چې کفر وکړو
بالایمان سره د ایماننا با په معنا د ما سره ومن یکفر چاچی کفر ګډوډ کړو بالایمان د ایمان سره فقد حبط نو یقینا برباد شو عمله عمل ددو وهو او دیبا فی الاخرته په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه